افغانستان کرکټ مینوال لپاره یو بد خبر دا دی چې انګلند هم د افغانستان سره د لوبې کول نه انکار وکړ. په مخکې وخت کې استرالیا انکار کړی د افغانستان سره لوبې کول نه، خو په موجوده ټیم کې چمپیون ټرافي را روانه ده. په 28 فروری باندې د افغانستان او د انګلند ترمنځ په لاهور کې میچ کېدو والا، خو په موجوده ټیم کې انکشاف دا دی چې انګلند کرکټ بورډ انکار کړی دی د افغانستان سره لوبې کول نه. انګلند یو سل شپېته سیاسي ممبرانو دا ریکوست کړی دی آی سی سی ته، یا چې کوم د انګلند کرکټ بورډ دغه ته ریکوست کړی دی چې دلته کې دغه سره دغه لوبه نه کول کیږي، او دغه وجه هم دغه سیم بیان شوی دا څنګه چې استرالیا بیان کړی و. او وجه دا ده چې په افغانستان کې ښځو ته یا انجونو ته هغه حقوق نه میلاویږي، هغه ته اجازه نشته دی چې زده کړې وکړي، هغه پوهنتونونو ته لاړ شي یا سکولونو ته مکتبونو ته دې ته لاړ شي. همدغه ریزن هغه هم بیان کړی دی، خو آی سی سی په موجوده ټیم کې دغه خبر رد کړی ده او منلې ورسره نه ده. ورته ویلي دي چې هغه یو ځانله ایشو ده او دا چې کوم دی دا یو ځانله مسله ده، ځکه چې موږ داسې نشو کولی چې یاره ټوټل سکیجول خراب کو، په دې سره مکمل طور باندې هغه سکیجول د چمپیون ټرافي هم خرابېږي او دا د آی سی سی طرف نه اوس دغه سکیجول چې کوم دی جاری شوی. د هغې دغه منصوبه چېرته کامیاب شوله، نو دا صرف د افغانستان کرکټ ته بلکې نور سیزونو ته، نور سیستم ته، نور چې کوم معاملات دي هغې ته پکې هم نقصان ډېر زیات رسېدلی شي. خو دا کامیابېدلی چېرته کې نه شي، ځکه چې دا آی سی سی یو ایونټ دی او د دې لپاره ډېر زیات غټ پلانینګ کېږي. اقدام په دې کې چینجز راوستل دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده. د انګلند که زړه ښه وي او که بد وي دا به دا میچ کېږي، او که کېږي هم نه صرف دا یو میچ به نه کېږي، ځکه چې که چېرته کې ونشي نو یو پوینټ به دواړو ته میلاو شي. یو ټیم انکار کوي نو هغه به دورې نه یا د ټور نه به انکار کوي، خو آی سی سی چې کله داسې غټ ایونټ را جوړوي نو په هغه کې دغه شانته کې مسلې ډېرې که راځي نو ډېرې زیاتې کمې کوزې راځي. بهرحال د افغانستان حکومت ته زموږ دا غټ یو اپیل دی، ریکویسټ هم ورته دی چې د انجونو جینکو چې کوم دغه تعلیم دی یا پوهنتون ته تلل دی یا مکتبونو ته تلل دي هغه دې آزاد کړی شي او دغه ته د بنیادي حق ورکړي شي، ځکه چې دا د یو بنیادي حق دی. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږو نوې ویډیو کې. تر هغه وخته پورې ما میا تر شا ته راکړئ اجازه. د الله په امان.